السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روجلو خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ثوابۍ مانکي کې ډېره زیاته افسوسناکه پیښه رامخې ته شوې وه چې مفتي سلداري حقاني باندې قاتلانه حمله شوې وه او قاتل ګرفتار شوی و قاتل ټول حقیقت راښکاره کړو قاتل داسې حرکت ولې وکړو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ثوابۍ مانکي کې مفتي سلداري حقاني چې د یو بیان دپاره روان و چې کله د ګاډي نه راووتو په چاکوانو پرې ګزارونه وشول ډېر په بد حال باندې مفتي سلداري هسپتال ته ورسولی شو دوستانو چې کله قاتل ګرفتار شو د قاتل نه پوښتنه وشوله چې تا داسې حرکت ولې کړو نو قاتل وایي چې ما ته خلکو ویلي چې دا دیوبند دشمن دی او ما هېڅکله داسې نه کول غوښتل چې زه دیوبند دشمن ژوندی پرېږدم ما په دې په وجه باندې په ده باندې حمله وکړله نو بیا ترې مولیانو ته پوښتنه وکړل چې تا چېرته لیدلی دی چې مفتي سلداري حقاني په دیوبند پسې خبرې کړي یا دیوبندي پسې خبرې کړي دي دا خو خلکو ته ښایي چې تاسو مشرانو عزت کوئ په کشرانو شفقت کوئ د خپلو عالمانو عزت کوئ د عالمانو عزت نه بهتر بل شی نشته دی خو دې ظالم بیا په دغه عالم باندې داسې حرکت وکړو چې دغه حرکت نه کول دی دوستانو پکار دی چې د دغه بدترینه سزا ورکړي چې د نورو عالمانو زندگی بد شي د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام